پخوا روزي ډیره وه که اوس ډیره ده؟ ظفرخان لالا جوار به تاسو مونږ کرل ما هم زمینداري کړې ده که نه، نو 4 منه 15 منه وږي به هم ګنجیان ٹھیک ده. اوس 60 منه کوي 18 منه کوي. غنم بم کرل نو غنم به زیاته مکسی پاک غنم به سپین، نو 15 منه او 6 منه به غنم کول، اوس 10 منه او 60 منه کوي. سبزی کم دی وا، سبزی به په سیزن کې و، په سیزن کې به د سیزن نه به سبزی نه و. د ټماټرو په سیزن کې به ټماټرو بل وخت بنو، اوس کالو سر ټماټر به لاوي او بینډه به وګدي وګدي زمیدارو غریبانو تیلیا به کول کوته ته به پوسخه چولې وي راماتولې وګدي وګدي به نیمه بکیږي او باقو کې باغا د شینولو برغټه غټه دانه به پکې او څومره کچا بینډه په هر سیزن کې دته ملاوي او تور باټینګن وګوره موله وګوره ټیپر وګوره پار سیزن کې او میوه بسوا دلته کې زمونږ د سیزو د جمعات لاندې د سریخو دا غ سریخ لاندې بچته دا سوک ډیره به وتوي د شپقدر ډیره ته به سوک ډیره دا غ زینب او خان رالل نو اندوانه به دلته غرزول نو خلق براتل اندوانه به وړي نو پمیان چې ما تکړه د ګوته د بندو مرزړې وو پکې اب ما ته دا غینه به بلوا سوټ جوړاو اجي سیب ته خو یاد دي کنه ته خوایا کنه د مشرانو ته یاد دي دا بم کول چې ته یو اندوانه برالو پمیز بم ما تکلو ټول به تراته شو ولې اندوانه ما تکړه ده واه دغه زمون خوراک او د خلکو شوملې به یاره قسم په خدای په منبر ناستم چې مونږ به اختر ته پراټې له خوشحالي دي اختر ته به پس خوشحالي دو پراټه به خورو اختر کې پراټه به خورو اوس روزانه پراټه ده قسم په خدای تاسو ته یاد دي مونږ ته یاد دي دا شپې بم د غنم او ډوډۍ ساتلې وه نو سار بم هغه ګرمه کړه ځان له بم هغه ګرمه کړه په سکرو نو بم خوړه او کله کله بم په جام کې ورته لږ غوړي واچول نو ځان له بم سره کړله هم کله کله که چېرته مشرانو وسترګې بل قاچول مونږ به یو قاشقه غوړي ورته وروشېدل امام خوړه او مونږ به اختر ته خوشحالېدو پراټه به وي اختر په ورځ باندې غوښه روزانه چا غوښه خوړلې اختر کې غوښې په هفته پس غوښه تش الوګان به م خوټ کول نیک بختو تش کچالان به م خوټ کول او کچالانو کې به ما ستا چولده غویانې غوا د هر وې او الوګان به خوړل غوښې کم ځای وې اوس روزانه غوښې دي چرګان وای وای چې میلمه براغی مو دی بادرخیلو کندی کې مونږ اوسېدو او میلمه براغی نو چرګوړي به ولا کته نو الکا چرګوړي چا کرا دی یو کور کرا بل کور کرا بل کور کرا نو چا کې یو کې به پیدا شو چرګوړي خرڅو پسو خرڅوي په 1 روپے په 1 نیمه نه یاره په 12 سنې پاتانه او چرګوړي پس به علاوه منډه والے هغه په دې ټولو کوټو ټوپو نه وای ټوله محله به خبر شو چې د پلان کې میلمه راغلی دی او چرګوړي ولا لالی وای 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 اچې به یې راونیمه او په لاس کې خوله شو جوړه به کېده بیا به یې ملا صاحب له یو ځای چې حلالي نو ملا صاحب له چې به یې یوړه نو ملا صاحب هم چاړه په هغه تیږه د جومات تېروله نو کله به یې سوکه داسې کوله کله داسې یو لوی شرمول به و که نه ملا صاحب وایي چې زه خو چرګه لالو نو بیا به مولا صاحب بډې ووالی خپې به یې ارته کړې او بډې به یې ووالی او په سر به په سخپو به یې وله سپه کېښوده او چرګ جبه به یې وله راوویسته او یخ واشه مونږ به ته یخ واشو او چاړه به یې راسکو بسم الله ته به یې ګنې سنډا لالی او بیا به یې وی خبرې مه کوې ساتې نوځي خدای دا مونږ لیدې دي اوس غلکه هلته 15 سلال کی او ساقو ته مونږ بشیر جان باندې که چا چاړه راکړه خو زر ته سعودي خبرې کوي که نه کوي بشیر جانا ټیک ویم دا چرګ یو چرګ به ابه میلمه حلال که کورکمان به پکې واچول زیړه خوروا به کورکمان ابه ټول کور مه خوړه ټول کور او میلمه مه خوړه دا یو چرګوټی به که 15 میلمانه به که شپږ به د کور دا ماشومان مه جاړې هغه بیا خوا دې خوا کړل
یاره په خدای یقین وکړه دا سر به مو سره پخاو دی او دی ته چا پروګرام له بوتلې وما نو ماښام نه پس هم روټۍ خوړه دی کې بجلی لاړه اوس زور کوم په پلیټ کې او اسپنج پشان دا سپرینګ پشان ته دا نوړې کله اوچتېږي او کله راښکته کېږي زه زورونه کوم او هغه نوړې ښکته پورته کېږي ښکته پورته کېږي خدای دا څه شی دی دی کې بجلی رااله چې بجلی رااله او ما وکتل د چرګ په قرقره مې زورونه کول ټوله پهلواني مې د چرګ په قرقره ایستې وه خولې رانه هغې پیولې وې خدایه سرونه به خلکو خوړل سرمن به چا نه ایستله چرګوټي نه یقین په خدای وکړه ویښته به یې تېستل سره سرمنې به یې پخاو دا ټول زولن اجي صاحب دي دا ټول ناست دي که نه ماشاءالله دا د اوس اوس چې خدای روزي زیاته که مخلوق خدای زیات که نو چرګان څو نه شو اوس یې خلک چایو سره پخوي مخلوق زیات شو نو چرګانو نه د خلکو له تور دی اوس په ودونو کې چرګان خلکو حلال کړي څوک یې نه خوري مونږ به لالو لنډۍ ولې تا نو مونږ به هلکه عمر حیاته کبان به هم نیول نو ټوله ورځ به هم جال ټوکری پکې وګرځولو په دې کنده کې نو څلور پنځه کبان به ونیول مارمې ابه ټول د لشو ډکو او سار به تلو ماښام به راځي یو پاو به ونیول یو کیلو به ونیول او کونډې به مچولې کبان کم دی میان اوس صاحبه چې مخلوق زیات شو نو کبان او میان ورپسې په کوڅو کې ګرځي الله وی خیم دتا رسول الله مبارک فرمایي ته د مور په ګېډه کې دننه وي چې ستا روزي مالک لري نو الله درته ښایي چې مخلوق زیات شي نو روزي به زه ورکوم دونه کبان دي چې ځای په ځای دغه لګېدلي دي کړي لګېدلي دي او کبان درته میلاویږي چرګان درته میلاویږي روجې درته میلاویږي پولونه درته میلاویږي هر چا له خدای ښه روزي ورکړه الحمدلله او چیني به خلکو پیا میلمه راغی پیالې به یې ګرځوله میلمه هم راغلی دی ګوړه کې به چای پخوله اوس چیني هم ډېر شکر الحمدلله پرجونه کم دی قسم په خدای په واورو به جګړې کېدې په روژه کې په واورو مړي به شوي مورې کم دی پرچ کم دی مړه ګرمې اوبه به هم څښلې د سیدو جومات ته به خلک راتل د دې اوبه یخې وې د هغې نه به یې وړې اوس پار کور کې پرچ درته لګېدلې دی او زنانه به دې کندې ته تلې او جامې به یې اینځلې او سوباړې او تخته به یې وړه او د دې کندې په غاړه به یې خوټکواڼې کو تاسو د هلکان خوټکواڼې هم نه پېژنې او ډبار به و داسې دلاله ډبار به اوس راشه مشین دته لګېدلی دی زنانه په هغې کې ور واچئ په مشین کې بل طرف ته یې وباسي او صاحب من درته په کور کې فرج لګېدلی دی اوبه پکې جوړوه یا هوا پکې او په کور کې د تانګیټۍ ګیس لګېدلی دی زنانو به قسم په خدای دړې ماتولې او تنورونه به یې چول په محله کې به په یو کور کې تنورو دا ټول خلک به ورته زمونږ په کور کې تنورو دا خلک به ټول راتلل به ورته او راشه او دته چوله لګېدلې ده او بټن وها اور بلیږي او بټن وها او مري زنانه او مزې وکړې په خدای قسم د خدای پاک دا مې دې دپاره وې چې روزي د چا په لاس کې ده الله په لاس کې ده رزق خدای سره دی ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين الله وی روزي دور وما من دابة في الارض الا على الله رزقها ومخدد مکه چې څومره ګرځنده مخلوق دی روزي په الله